باندې الله پاک بارگاه چې ټولو نه بهترین ځای جمعات جمعتونه دا د جنت باغونه دي او جمعات ته راتلونکی کس د الله پاک میلمه او میلمه چې کوم کور ته ورسي خالي نه ورنځي د غیر رنګې کوم باندې مؤمن چې جمعات ته راځي خالي نه ځي بلکې بخشش او مغفرت چې د هغه جان سره وي حدیث پاک چې راځي چې کوم کس جمعه سره محبت کوي الله پاک هغه خپل محبوب بنده جوړ او الله پاک هغه سره محبت فرمایي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایله بنده مؤمن چې کله شی طریقې سره وتسو کی بیا مانځ په اراده سره د جمعه طرف روان شي نو هر قدم په باندې د ولا یو درجه چیږي او د ولا یو ګناه معاف کیږي او چې کله بیا جمعه ترایسي چې پر د جمعه چې الماجه په انتظار چې ناس دي نو فرشتي د دې پر دعاګانې کوي فرشتي وايي اللهم ارحمه یا الله تخص باندې خپل رحم او فرمایي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایله چې کله تاسو یو کس وینو چې جمعه ته تل راتل کوي جمعه خدمت کوي فاشهدوا له بالایمان تاسو د دغه کس ایمان گواهی ورکو تاسو قسم سره وایو چې دا کس بنده مؤمن دی جمعه خدمت مختلف صورتونه دي مثلا جمعه ته جمع المالی لپاره راتل جمعه چې تلاوت کول جمعه چې ذکر کول جمعه چې درس کیږي نو درس چې ناس دل د غیر رنګي جمعه صفائی کول جمعه تعمیر چې حساب جمعه لپاره شی امام انتخاب کول شی امام دول او تشتن خاور کول او ضرورت پوره کول نو دا ټول چې دي دا جمعه خدمات شامل دي او یو روایت راځي چې کله بنده لاړ شي نو ته ټول عملونه منقطع شي مګر وو عملو ثواب ته تمک نه بعد هم ملاو کیږي او عملو چې یو عمل دا چې جمعه تعمیر چې کله ته چې جمعه تعمیر کړي یا چې جمعه ته جوړ کړای یا جمعه تعمیر چې عیسی خستلای نو دا عمل ثواب چې د مرګ نه بعد هم دته ملاو کیږي الحمدلله رمضان المبارک میاشت دغه میاشت چې وایسیا مسلمانان چې د جمعه طرف ترغبت او زیاسی الله پاک دا جذبه پورا پاک تاسو مړ ولې سلامت لري دا جمعهونه چې دغه سه آباد الحمدلله دعوت اسلامي مسجد بروداری دا دعوت سره مقصد هم دا چې جمعهونه آباسي او الحمدلله دعوت اسلامي پورا کار چې شپږ سبا جمعهونه چې دی هغه جوړوي الله پاک تاسو مو د دعوت اسلامي سره جمعهتو سره جاني مالی وقتی تعاون کول او مدد کول توفیق نصیب